الله رسول فرمایي چا چې د ثواب په نیت باندې د مغفرت او د بخښنې په نیت باندې د الله د رضا دپاره قرباني وکړه څه وکړه قرباني وکړه دا قرباني دا به د انسان دپاره د جهنم د اور نه د پردې ذریعه الله وګرځي د پردې ذریعه د حجاب ذریعه د پناه ذریعه به الله وګرځي دغه قرباني نو ته چې خلکو ته وې یاره دا قرباني مه کوه دا پیسې راواله او په غریبانانو یې تقسیم کړه نو دا الله چې قرآن کې وایي انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر دا الله ولې ویلي حدیث خو ته نه منې حدیث خو ته نه منې بخاري شریف خو ته نه منې قرآن خو منې که نه ستا په دې عقل پرده ده دا آیات درته چا ښودلی نه دی دا د الله حکم نه دی چې قرباني وکړه مونځ وکړه صحابه الله رسول تعرض کی یا رسول الله ما هذه الاضاحی یا رسول الله قربانی څه چیز دی الله رسول وته فرمای سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام سنت طریقه ده دا وته فما لنا فيها یا رسول الله پدې کې به زمنګ د پاره سوي الله رسول وته فرمایل بكل شعره حسنه د هر وخت په بدله کې یو نیکی ده د هر وخت په بدله کې یو نیکی نو زما محترم په ایمان وای د ساروی په بدن باندې څومره وخت وي ها څومره وخت وي بیا صحابه رس کې یا رسول الله د وړۍ متعلق هم دا حکم دی اوس وړۍ د ګډ او د اوخ په بدن باندې چې کومه وړۍ وي د دې الله رسول وته فرمایل او د وړۍ د یو وخت په بدله کې یو نیکی ده او چې کله تاسو د قربانی ساروی اخستلو د پاره بازار ته ځي کنه الله رب العزت په یو قدم باندې ستا لس ګناهونه معاف کی په دې یو قدم باندې لس نیکی ولیکل شي او لس درجات بلند شي بیا زما محترمو دا انسان لاړ شي هلته ساروی خوښ شي یو زناورې خوښ شي هغه سره خبرې اترې کوي په دې کېږي په دې نه کېږي او ته په دې راکړه دا الله رب العزت فرشتو ته فرمایي د دې دا خبرې اترې په تسبیحاتو باندې ولیکئ چې دې ذکر کوي لګید او دا په ذکر اسکار باندې ولیکئ واوره ها دې نه موږ او تاسو دا خلک پاتې کوي چې دا ثوابونه ورته میلاو نه شي بیا چې کله څاروی خوښ شي او پیسې ورکوي چې په دې باندې او دا پیسې شماري یو روپۍ په بدله کې 900 نیکۍ الله پاک ولیکي یو روپۍ په بدله کې 900 نیکۍ الله پاک ولیکي بیا دا څاروی کور ته راولي او زما محترمو راسیم لئی دا اختر په ورځې راسیم لئی او چاړه پې راښکاږي چې کله پې چاړه راښکاږي او د هغې نه هغه وینه وځي د وینې اولنۍ قطره ځمکې ته ولګي نو دغې ځمکې لاندې ځمکو پورې زما محترمو چې څومره مخلوقات دي د دې انسان دپاره د مغفرت او د بخښنې دعا کوي واوره ها د دې انسان دپاره د مغفرت او د بخښنې دعا کوي او د یو ساس کې نه الله لس فرشتې پیدا کی او دغه فرشتې قیامت تر ورځې پورې استغفار کوي او د دې انسان دپاره د مغفرت او بخښنې دعا کوي بیا چې کله درېیمه حصه ترې نه رابیله کړي چې دا د چا حصه ده غریبانانو د کونډو رنډو یتیمانانو د هغې حصه ده نن سبا خو مالدار کره لشکرۍ ور روانه کړي پوه شي که نه غریب غرق دی مالدار کره دې رالیږلې ما دا هغه دې کره ما د ګډ غوښه ده دا دې کره چیلي غوښه ده دې کره هلکه دا خو د غریبانانو حق دی دا خو د غریبانانو حق دی غریب به راځي او د مالدار دروازې ته به ولاړي لږه غوښه راکړي نه که قرباني الله ته منظور او مقبول او قبلول غواړي پخپله به دا غوښه رالي پخپله به د زکات دا پیسې رالي او غریبانانو پسې کوڅه په کوڅه به ګرځي دا شریعت دی دا کله غریبانانو کرے غوښه ولېږه او هغې هغه غوښه ځان له پخه که او یو نوړی کوي وی الله پاک په دې یو نوړی باندې د اسماعیل علیه السلام د خاندان یو غلام په یو نوړی باندې د ازادېدو ثواب الله د انسان له ورکوي نو څومره زما محترمو څومره اجرونه ثوابونه فضیلتونه دې نه به هم کم بدبخته پاتې کېږي دې نه به هم کم بدبخته چې هغې وس کېږي او قرباني ونه کړي یو خو غریب وي غریب خو تېنه الله مستثنا کړی دی اوس مالداره دی څه نه او څه وسې کېږي کوو به انشاءالله لاسونه اوچت کړئ کوو به انشاءالله غواړو به الله نه انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق را نصیب